مسلمانانو لا خپل منځ کې د 3 ورځو نه زیات خبرې اترې بندول حرام دي. دې باره کې یو آیت پرونه د سورت حجرات ویلی شوی او 10 نمبر آیت چې مسلمانان ټول خپلو کې رونه دي. تاسو نورو مسلمانانو کوشش کوئ چې د 2 مسلمانانو رونو کې خپلو رونو کې اصلاح او میلاپ راولئ. نن د سورت مائده 2 آیت ویل کېږي چې ګناه او ظلم کې تعاون کول، مدد کول د یو بل سره دا ناجایز دي. وقال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د ګناه او د ظلم کې د یو بل سره مدد مکوئ. ګناه او ظلم کې د یو بل سره مدد مکوئ. حضرات مفسرین د قرآن شریف عالمان په دې مبارک آیت کې یو اهم اصول بیانوي. حضرات مفسرین وایي چې په دې آیت کریمه کې یو اهم اصول بیان شوی دی چې هغه په قدم قدم د مسلمان رهنمایي کوي. علامه ابن کثیر رحمه الله نه نقل شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کوم کس د ظالم سره د مدد کولو دپاره صرف روان شو، وی د اسلام نه خارج شو. دی وجنا سلف صالحین زمونږ د دین مشران نیکان دی به د ظالمانو بادشاهانو نوکری او افسری چاکری دا عهدې به نه قبلولې، د دې نه به پرهیز کولو. ځکه چې د ظالم بادشاه ملازم وي څوک، د ظالم بادشاه څوک افسری، نو په دغه صورت کې به دی د هغه د ظلم امداد کوي، مدد به کوي. دغه شان یو بل روایت کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قیامت کې به آواز وشي چرته دی ظالمان خلق او د هغې مددګاران. ظالمان او د ظالمانو مددګار چرته دی؟ تر دې پورې چې کومو خلکو ظالمانو له دوات او قلم صحیح کړی، دوات او قلم یې وله صحیح کړی، وی هغه به هم ټول د اوسپنې په یو تابوت کې بند کړلی شي او دوزخ ته به ور وویشتلی شي. 1591 نمبر حدیث مبارک دی. قطع تعلق کول، تعلق کټ کول او د یو بل سره بغض کینه پړه کې ساتل، د دې نه مونږه الله رسول او خپل دین او شریعت منع کړي یو.